د چا معمولی شانتې بې احتیاطۍ څومره خلک چې کومه دی هغه د دومره غټې حادثې سره مخکې کړه. دغه رشکه په دې سایډ باندې روانه وه، هلته کې او هغه سایډ نه په روډ باندې ګاړی رالو او دغه رشکې ووهله. په دغه رکشه کې چې کوم دی د سکول ماشومانو معمولي داسې برابر ځای ته راغلی و تاو شوی، بیا به هم کیدای شي چې معمولي احتیاط شوی وي. کې مطلب د هغه هم خیال نه و، هغه هم چې دی نو بې احتیاطي وکړه. بل چې یاسې چې کومه ده نو هغه هم ور سپیډ را روانه وه. بل ټرن کې لږ احتیاط پکار یي که نه، ور سپیډ نه وي وال پکار. چوټۍ وخت و ماشومانو چوټۍ وخت نو دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. دا وخت اکوړه خټک سترګو هسپتال سره ولاړ یم. دا گاډی به زما تر څنګه تاسو ته ښکاري. د چا معمولی شانتې بې احتیاطۍ څومره خلک چې کومه دی هغه د دومره غټې حادثې سره مخکې کړه. تاسو وګورئ دغه رشکه که چېرې راوستی شي پکې دغه رشکه په دې سایډ باندې روانه وه، هلته کې او هغه سایډ نه په روډ باندې ګاړی رالو او دغه رشکې ووهله. په دغه رکشه کې چې کوم دی د سکول ماشومانو دی په دې روډ باندې تس نس پرېواته او ورسره که چېرې وګورو دلته کې یو دوه کسان راپورې واته، هغه هم یو کس چې کومه دی هغه د ګاړو لاندې ښه. دلته کې راسره دا مشران موجود دي. څنګه حادثه راله دی سره دوه خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحبه دا موټر ښکته مخې را روان او رکشه چې کوم ده دی مطلب پکې سکول ماشومانو، خو ټرن یې لکه غلط دغه کو که معمولي داسې برابر ځای ته راغلی و تاو شوی، بیا به هم کیدای شي چې معمولي احتیاط شوی وي. نو بس داسې لاندې باندې شو. په دې کې څوک په دې موټر کې څو کسان وو رکشه کې؟ موټر کې خو غالبا چې یو صرف لکه ډرایور و، لکه رکشه کې چې د رکشه کې ګڼه وه. سکول ماشومانو پکې، نور خو خیر دی. سکول ماشومانو څوک پکې زخمیان دي څنګه؟ بالکل زخمیان پکې ښه کافي شو او یو بابا هغه مخې پیدل را پرېوتو، هغه هم پکې ولګېدو. ما خیال چې هغه چورلټ لکه کیدای شي چې مړ وي، ډېر لکه بد حالات کې و که نه. او یو بچنګی بل چې دی هغه هم ډېر لکه صورتحال درست نه و. ښه تشویشناک حالات کې و. ښه غلطي د چا وه ستاسو په اندازه؟ تاسو څه سوچ کوئ؟ نو غلطي خو تقریبا زیاده چې کوم دی د رکشې وه، ځکه چې په غلط لاس ټرن دومره ځای نه لکه پارکول نه وي پکار او غټ احتیاط سره د کول، ځکه چې کوم سیده گاډی دی هغه تیر شي، هغې نه بعد لکه یو ټرن کې ټرن کېدل پکار دي. بالکل دا موټر چې کومه دی رکشه الټا شوه که نه؟ او بالکل رکشې به زنګرې واړوي او سکول ماشومان ته پرېوتو. غریبان الله دې وکړي چې بچ شي، خو خامخا څه نه څه چوټ خو به ټولو اخیستی وي غریبانو که نه. ماشومان یې هسپتال ته بوتله که کورونو ته څه لاړل؟ نه ټول ماشومان هسپتال ته لاړ دي، ټول هسپتال ته لاړه. نو ګرانو کتونکو تاسو ته به دا موټر ښکاري، د دې د کنډیشن نه به تاسو ته اندازه لګي. کاکا تاسو لږ را دې خوا شئ، دا تاسو کتی شئ. نو څه ووایو که په دې کې یو سړی بچ شوی هم وي نو ډېر بد حالات به وي، ډېر سخت حالات کې به بچ شوی وي. ورسره که چېرې دا رکشه راولي پکې رکشې ته که چېرې وګورو نو رکشه الټه شوه، درې څلور بازۍ واړولې او دلته کې د ماشومان په دې روډ باندې تس نس پرېواته. کله چې دا حادثه وشوه د دې لاندې یو سړی هم ګیر شو، یو کاکا هغه سایډ نه راپورې وتو، هغه دلته کې چې کوم دی تس نس کو د گاړو په منځ کې ووالو او خراب ترابې کو. ښه دلته کې دغه پم که چېرې وګورو دلته کې څه کسانو نه یو څو تپوسونه کوو چې دا حادثه څنګه راله. دلته سی سی ټي وي فوټیج دی، اب هم تاسو ته په سیټ کې ښکاري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد دا حادثه څنګه راله؟ حادثه خو چې دی نو د یو ټرن کې رکشه راتله او چې یاسې هغه سایډ نه را روانه وه، زما خیال چې هغه سپیډ بس یې ور سپیډ به نو بس د هغه هم خیال نه و او رکشې والا هغه سایډ نه یو ټرن کوو. نو چې یاسې بیا هغه سایډ نه راغله دواړه خپل منځ کې چې دی نو اکسیډنټ وشو. نه الټا سایډ باندې کم را روان؟ الټا سایډ باندې ګاډی نه را روان، دغه سایډ نه چې دی رایټ سایډ نه را روانو. خو رشکه په صحیح سایډ روانه؟ رشه خو ټرن کوو که نه، ټرن کې مطلب د هغه هم خیال نه و، هغه هم چې دی نو بې احتیاطي وکړه. بل چې یاسې چې کومه ده نو هغه هم ور سپیډ را روانه وه. بل ټرن کې لږ احتیاط پکار یي که نه، ور سپیډ نه وي وال پکار. چوټۍ وخت و ماشومانو چوټۍ وخت نو دې ټایم کې لږ احتیاط پکار یي. بل هر ډرایور له پکار دی، یوازې دا نه دا خو ټیک ته هایوې ده او هایوې باندې یو سپیډ یو لیمټ کې پکار یي که نه. ور لیمټ کېږي یا ور سپیډ کېږي نو خامخا حادثه خو هغې مخکې نه ټرافیک پولیس وایي چې لکه تاسو سپیډ چې دی نو لیمټ کې ساتئ نو تاسو به د حادثو نه بچئ. نو دغه ور سپیډ د وجې چې دا حادثه چې دی مخې له راغله.
بالکل دارونه وای چې منګه په موقع باندې موجود اور سپیډ گاډي تیرېدل کچاره دې دواړو احتیاط کړی نو کېدای شي دا حادثه نه وراغلی لږ شانته احتیاط پکار دی خصوصا دا رشکو والرونو ته دا گزارش دی چې مهرباني وکړئ تاسو سره یو خو د درې ډیرونو سیز دی په هوا روان دی او بالکل داسې ده لکه سمه چترۍ ده کشتۍ ده بس چې کم خوا لاړه تللې وي احتیاط ډېر زیات کوئ بل که چېرې تاسو سره د سکول ماشومان بیا خو ډېر زیات احتیاط کوئ یو پکې د شپږو ماشومانو ګنجایش دی پکې شپږ ویشت کېنولي وي نو داسې هم مه کوئ او لږ شانې احتیاط کوئ نو انشاءالله موږ به د حادثو نه چې کوم دی بچ شو الله دې وکړي چې د دی هغه چې کوم کسان پکې زخمیان دي هغه الله زر تر زره ټیک کړي او انشاءالله احتیاط پکار دی ډېر کې احتیاط که چېرې موږ کوو نو انشاءالله موږ به د حادثو نه بچ کېږو